چې مسلمانان زکه کمزوري دي په هر یو ځای کې دی کړيږي زوريږي چې دوی د خپل دین او د خپل کتاب یعنی قران نه لري پاتې شوی دي نو په دغه وجه باندې دوی هغه کمزوري دي. دویم نمبر سبب د مسلمانانو د کمزوري هغه بی اتفاقی ده. د مسلمانانو د کمزوري دویم غټ سبب بی اتفاقی ده. مسلمانان په وړو وړو ډلو او جماعتونو باندې تقسیم شوي. د تعصب عصبیت د قومیت په وجه یو د بل د ختمولو کوشش کوي، یو په بل باندې د کفر فتوی لګوي او په وړو وړو خبرو باندې یو د بل وینې تویوي. نن سبا په اسلامي ملکونو کې څومره جنگونه او قتل عام روان دي، دا ټول د مسلمانانو د بې اتفاقۍ په وجه روان دي. او کافران هم دا کوشش کوي چې مسلمانان په خپل منځ کې بې اتفاقه کړي، ځکه دوی د مسلمانانو د بې اتفاقۍ نه خپله فایده اوچتوي او خپل مضموم مقاصدو ته ځان په اسانۍ سره رسوي. اوس دا په دې دلیل څه دی چې مسلمانانو د کمزورۍ دویم سبب هغه د بې اتفاقۍ دی. نو د قرآن کریم نه دلیل سورة انفال آیت نمبر 46 اللہ تعالی عز وجل جل جلالہ فرمائی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تاسی دا اللہ تعالی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کوئی. وَلَا تَنَازَعُوا تاسو بخبل مینس کی جگڑی مکوئی. فَتَبْشَلُوا تاسو با بزدل شئی، تاسو با آغا بی روح بشئی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ستاسی آغا روح دبدبا و طاقت بد مینس نلارشی. وَاسْبِرُوا صبر کوئی. ان اللہ مع الصابرین بیشک مدد دا اللہ تعالی دا صابرین سر دی. گورا بدغ آیت دا سور انفال آیت نمبر 46 باندی اللہ تعالی عز وجل جل جلالہ من او تاسی تا دا یوسو خبرو بیان وکی. اول دا چی زما او زما دا رسول خبر منی. دویم اللہ تعالی وی تاسی خپل منس کی جگڑی مکوی. او بیا اللہ تعالی دا دی جگڑو دا کولو اغا نقصان بیان کئی. کچری تاسو بخپل منس کی جگڑی کوئی بی اتفاقی کوئی فتبشلو تاسو با بزدل شئی. وتذهب ریحکم استاسی اغا طاقت با دا منس نلار شئی. نو فا اتفاقی کی دیر لوی فائدہ دا، بی اتفاقی کی دیر لوی نقصان دے. قرآن کریم کی اللہ تعالی عز وجل من او تاسو تا دا رایوزے کے دو امر کڑے دے. دا ڈلو بازوینا دا فرق واریتنا من اللہ تعالی من کڑی سورہ العمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تاسو ټول د الله تعالی په کتاب یا د الله تعالی په دین منګولې خخې کوي. ولا تفرقوا تاسو ډلبازي مه کوئ، فرقې مه جوړوئ. ګوره الله تعالی عز وجل جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته د اتفاق امر کړی دی، د بې اتفاقۍ نه منع کړي یو. همدغه آیت لاندې امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي په تفسیر قرطبي کې ان الله تعالی یأمر بالالفة اللہ تعالی امر کئی دا محبت چه اے مومنان خپل منز کے خپل واپس کی منا و محبت خور کئی. وینہا عن الفرقت اللہ تعالی مومنان منع کردی دی دا فرقت او دا جدائینا دا ڈلبازینا. فإن الفرقت حلقت امام قرطبی وی دا جدائی را وستل دا مومنانو مسلمانانو مینس کے دا حلاکت دی. والجماعت نجاتن او دوی چی را یوزیوی دا طول مومنان نو پدی کی نجات او خلاصی دی. مسلمانان مقصد می دادی چی دویم سبب دا مسلمانان دا کمزوری چی هر زی پا هر ملک مسلمان کڑی گی نن سبا او دا دوی وینتوئی گی دا مسلمان او دا تپوسی سوکشتنا دا ولی مسلمانانو پخپل منز کی اتفاق
پرېښود اتفاق یې ختم کړ. دوی بې اتفاقه شول. دوی کې د قومیت جنگ راغلی، دوی کې د عصبیت جنگ راغلی او په دوی کې د وطنیت بوی راغلی چې بچا کې د قومیت بوی راشي یا بچا کې د وطنیت هغه جراثیم خوار شي، هغه خلک په ډلو باندې تقسیم شي، هغه خلکو اتفاق د منځ نه لاړ شي، دوی هغه طاقت په خپل ځای باندې پاته نشي. مثال مسلمانان واورئ، دا زما لاس دی او په دې یو لاس کې 5 ګوتې دي، د یوه ګوته کې دومره طاقت نشته څومره طاقت چې په دې 2 ګوتو کې دی، او که بیا د دې 2 ګوتو سره دا 3 ګوتې نورې کم نو به ټولې 5 ګوتې شي، نو په یو لاس کې بیا ډېر طاقت دی، او که بیا دا بل لاس سره ملګری کم نو طاقت نور هم سیوا شي. او بیا که دا تاسو ټول د ما سره دا پړی ونیسئ په خپلو لاسونو باندې نو د دې طاقت نور هم سیوا شي. اتفاق کی طاقت ډېرېږي، په اتفاق کې د انسانانو قوت چې دی هغه سیوا کېږي. بې اتفاقۍ کې مسلمانان کړېږي، بې اتفاقۍ کې مسلمانان ځورېږي، د هغوی وینه تویېږي، د چرګوټي وینه بلا قیمتي وګرځېږي د مسلمان د وینې نه کله چې مسلمان بې اتفاقه شي. همدا وجه د اسلام او دین او قرآن او شریعت من او تاسې ته د دې شیز پیغام را کړی دی چې ای مؤمنان خپل منځ کې اتفاق وکئ. ای مسلمانان تاسو ټول ژوند تیر کئ داسې ژوند لکه څنګه چې د یو کور هغه ورونه وي، د یو پلار او د یو مور نه پیدا وي، داسې ژوند تیر کئ. قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوة، بشک اللہ تعالی وی خبر دا دا بل نه ده. المؤمنون دا ټول مؤمنان، اخوة دا په خپل منځ کې دینی اسلامی د کلمې ورونه دي. دا د الله تعالی پیغام دی چې ټول مؤمنان دا ورونه دي، دوی به په خپل منځ کې معاشره کې ژوند تیروي د ورونو په شان ته. بخاری او د مسلم حدیث دی، امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم به فرمایل المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه، مسلمان به په بل مسلمان باندې ظلم نه کوي، ولا یسلمه، او نه به مسلمان بل مسلمان دشمن ته یوازې پرېږدي. ستا ورور دی مسلمان، پر هغه ظلم روان دی، ته به یوازې نه ورته پرېږدې. دا په روایت د بخاري او د مسلم کې پیغام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما وتا دی. حدیث د مسلم کې راځي دا ټول مؤمنان په مهربانۍ کې، په محبت کې، په الفت کې دا داسې دي لکه یو بدن. که چېرته په دې یو بدن کې یو اندام ته تکلیف وي، دا ټول بدن هغه په تکلیف باندې اخته وي. مثلا ستا غاښ دی، د شپې ور باندې درد راغلی، نو ګوره یو غاښ دی او درد ور باندې راغلی، تکلیف ور باندې راغلی، دا ستا ټول بدن په تکلیف دی د یو غاښ په وجه. دا ټول مؤمنان دا داسې دی لکه یو بدن، څنګه چې دا بدن د یو اندام په خوږېدو باندې خوږېږي، په تکلیف باندې تکلیف زده وي، دا شان ته به دا ټول مسلمانان د یو مسلمان په غم کې شریک وي. چرته په هغه افغانستان کې یو مسلمان په ژړا وي، ته به دلته خفه یې، ته به دا نه وایې چې دا بس یو کس دی په هغه تکلیف دی، داسې ووایې چې دا زما ورور دی مسلمان، دا زما بچی دی، زما په کور کې دننه زما د کلمې ورور دی، پر هغه باندې درد دی، دا درد زما دی. پخوا به مسلمانانو کې ډېر ښایسته اتفاق و، خاصکر په پښتنو کې ډېر ښایسته ژوند به تېراوئ. دوی کې دا قیسې نه وې چې کوم قوم سره تعلق لري، ته د کومه ځای وې. دا وجه د تاسې وګورئ د مشرانو کې ماجره ښځه به پاکستاني کړي او پاکستاني به چې دی لور ورکړي ماجر سړي. پخوا دا قیسې نه وې، اوس ته که نرې ته وکړه، اوس خو دا قیسې دي ته کوم ځای لور در کومه، ته خو چې دی اپرېدی یې نه، اپریدیان د غیر د اپریدیانو چاته لور نه ورکوي. دومره قومیت په دې خلکو کې راغلی
او دومره قوم پرسته دا خلک جوړ شول چې یاره زما د قوم سره ته تعلق نه لرې زه تا ته ولې مسلمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې لورګانې چا ته ورکړلې وګوره بلال حبشي د کم ځای نه راغلی دی د حبشو نه راغلی دی لیکن د چا لور یې کړې ده درته معلومات شته حضرت عثمان د چا لوڼې وکړلې دا څوک دی او وګوره صدیق اکبر حضرت عمر دواړو خپلې لور چا ته ورکړلې لږ دې ته سوچ پکار دی مسلمان د مسلمان ورور دی قومیت وطنیت عصبیت دا مسلمان په منځ کې الله تعالی نه دی خور کړی همدا وجه ده حدیث کې راځي دا مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې دی لکه آبادي بېګا هم په درس کې و دې قوم ته دا وویل چې دا مسلمان د مسلمان دپاره مثال د آبادۍ دی دا یو دیوال دی دا بل دیوال دی دا جومات ولاړ پر څلورو دیوالونو دی اوس که چېرته دا درې دیوالونه لرې شي او دا یو دیوال پاته شي نو که لس یا شل کسان راسي دا دیوال ته دیکه ورکړي دا دیوال غورځوي دا دیوال تنها پاته شي اوس که سل کسان راشي او دې جومات ته دیکه ورکړي جومات نشي ورانوی ولې ځکه چې دا دیوال د دې بل دیوال سره لاس ورکړی دی دې بل دیوال د دې بل دیوال ته لاس ورکوي کله چې څلور دیوالونو خپلو کې لاس یو بل ته ورکوي دوی کې قوت پیدا شو دوی کې طاقت پیدا شو څلور دیوالونه سل کسان هغه نشي ورانولی نشي ننولی مسلمان ستا همدغه مثال دی حدیث کې بیان دی چې ته د مسلمان دپاره داسې لکه آبادي فرق به د خپل یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتې کې دننه کړلې وایي مسلمان د مسلمان دپاره داسې دی لکه دا یو لاس د دې بل لاس دپاره داسې یو ګوتې د لاس په بل لاس په ګوتو کې ورکړلې مختلف قومونه مختلف قبیلې جوړېدل دا صرف د تعارف او د پیژنګلو دپاره دی ژبه صرف د بیان ذریعه ده او قومیت دا صرف د پیژندلو ذریعه ده او د دې په وجه مسلمانان په خپل منځ کې نه بې اتفاقي کیږي قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 13 یا ایها الناس اے خلق انا خلقناکم من ذکر و انثى الله وایي ما تاسې پیدا کړي یې د یو سړي او د یوې ښځې نه د سړي نه مراد بابا آدم او د ښځې نه مراد بیبي هوا ما تاسې د یو سړي او د یوې ښځې نه پیدا کړي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا بیا مې په تاسو کې هغه قبیلې خاندانونه جوړ کړل دا صرف د تعارف او د پیژنګلو دپاره دا د بې اتفاقۍ دپاره نه صرف په دې باندې تاسې یو بل پیژنئ دا د پیژنګلو ذریعه ده